د جمعې په ورځ یو ختم کیږي کنه، دونه یو طاقتور او دونه یو مجرب عمل دی چې چا هم دغه عمل کړی دی، الله جل شانه هر قسم مسله چې وي الله جل شانه حل کړی دا. خو اوس په مونږ دغه وظیفه کو څنګه، طریقې څنګه او په څه ټیم کې به کوو. نو ډیر ملګري دی باره کې مونږ اکثر معلومات کوي یاره قاری صاحب زمونږ په کور کې داسې مسایل دي چې هغه حل کیږي نه، مونږ ډیر وظیفې هم کوو، ډیر نوافل هم کوو، خو زمونږ دغه حاجت دغه ضرورت او دغه مسایل هغه حل کیږي نه. ډیرې وظیفې کوو، ډیر نوافل کو، ډیر دعاګانې کو، خو قبليږي نه قاری صاحب څه وظیفه راکا. نو دا د هغه خلکو د پاره ده چې خلک مکمل نا امیده شوي وي. نو چرته به تاسو د الله نه نا امیده کیږئ نه، ځکه الله قرآن کې برای راست حکم وکړو لا تقنطوا من رحمت الله، زما د رحمت نه به تاسو نا امیده کیږئ نه. دا د الله فیصله ده. انسان که ډیر هم څه ووایي خو د الله فیصله څه ده؟ الله قرآن کې فرمای لا تقنطوا من رحمت الله، الله وی زما د رحمت نه به نا امیده کیږي نه. نو موږ له پکار دی چې موږ د الله د رحمت نه چرته نا امیدي اونکو. زما ستا دعا چې نه قبليږي د هغې مین وجه دا ده ما او تا دعا کو خو د دعا چل نه راځي، ما او تا وظایف کو خو د وظایفو چل نه راځي، ما او تا الله رضا کو خو د الله د رضا کولو چل نه راځي ما او تعالی. ځکه زما او ستا نه حاجت نه ضرورت او نه مسایل دا نه حل کیږي. ولی زما او ستا طریقه غلطه ده. هغه څه طریقه ده؟ ما او تا چې ټول اعتماد کو، نو ما او تا چې کله نوافل هم کو، ما او تا چې کله وظایف کو، یا مثال په تور د دینه علاوه نور هم داسې نیک اعمال کو، نو زما او ستا ټوله باروسه او ټول اعتماد هغه په خپلو نیکو اعمالو باندې وي. نجي امید به د الله نه ساتو. هر څه څوک کوي الله، دا لفظ نه دی الله چې دا زمونږ زړه ته کوشو، زما او ستا هره مسله به الله حل کوي. نو خبره مې دې پورې کوله چې د الله د رحمت نه به نا امیده کیږو نه. او الله چې کله په یو انسان باندې مشکلات راولي، په انسان باندې تکلیف راولي، نو دا د انسان په دې کې ډیر زیات خیر وي، خو انسان ته پته نه. او چې کله مشکلات راشي، کله تکلیف راشي، الله قرآن کې تذکره وکړه فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، बेशक तंगी के बाद कुशादगी है. دا زه نه وایم، الله جل شانه فرمای. څه فرمای؟ الله جل شانه فرمای وای د تنګۍ نه بعد پتا باندې زه فراخي راولم، خوشحالي به پتا راولم. ټیک ته پتا به ډیر غمونه ډیر پریشانې وي، ته به ډپریشن مری شوی پدې کې، دومره نا امیده شوی وي، مایوس شوی وي. خو الله وای زه بنده ته ګورم چې زما دا بنده څومره صبر کوي زما پدې مصیبتونو تکلیفونو راوستو باندې، په مسایلو کې راګیرولو باندې. دا انسان ورګه چې څومره صبر کوي، او چې کله بیا انسان صبر وکي نو الله جل شانه داسې د رحم معاملو کې الله قرآن کې فرمای ولسوف يعطيك ربك فترضى، الله وی دومره به درکم چې تا به زه خوشحاله کم، ته به زمانه خوشحالی، دومره ډیر به درکم. خو څه د الله په هر یو فیصله باندې به ما او تا صبر کوخه. دا د الله امتحانونه دي په ما او تا. نو چې څومره خلک هم په ټینشن کې دي، په تکلیف کې دي، په پریشانو کې دي، بالکل چې پریشانیونه کې، تکلیفونه کې، غمخواري اونکې، دا د الله د طرفه په موتا باندې یو امتحان وي چې په موتا باندې راشي. او بیا به دا لرې کوي الله جل شانه. او الله جل شانه موږ سره ظلم نه کوي. الله جل شانه په انسان باندې هغومره بوج، هغومره تکلیف راولي څومره چې د په برداشت کې وي. دا زه نه وایم، الله جل شانه برای راست په قرآن مجید کې هغه حکم کړی دی. او الله جل شانه فرمای چې زه په انسان باندې داغه چې څومره داغه په وس کې وي هغومره غم، هغونه تکلیف زه په انسان راولم. نو خفه کیږئ مه، که تاسو باندې تکلیف راشي صبر کوئ، الله به ستاسو معامله برابروي. راځم خپلې خبرې ډېرې اوږدې شو، دا مې ستاسو د دې دپاره وکړه چې ډېر خلک چې کوم دی په زړه کې غمخوار وي چې زما دعا نه قبلېږي. دا خبره مې دې پورې اوږده کړه. نو د جمعې په ورځ دا یو عمل کیږي، دا کوئ لازمي. که د جمعې په شپې کولی شئ یا د جمعې په ورځ کولی شئ، په ورځ کې په هر ټیم کې کولی شئ. خو مبارک ټیمونه کوم دي تاسو ته پته شته؟ اول به تاسو د جمعې په ورځ د 12 نیمو یا مثال په تور پاوباندې 12 نواله تر د 1 پورې ډیر ټایم دی. په دې ټایم کې تاسو یو پیره سوره کهف وای، سوره کهف یو پیره، دا غي نه مخکې صرف 2 رکعاته نفل کوي. بیا راځه سوره یاسین، سوره یاسین دا تاسو یو پیره وای، کله چې له کن فیکون ته ورسئ په دغه ټایم کې به د ځان د حاجت او د ضرورت لپاره دعا وکړي، یا څه مشکلات دي، تکلیف دی، الله ته به پیش کړي. اوس د دې طریقه څنګه د الله ته پیش کو څنګه؟ ما تعالی خو چل نه راځي، راشه الله ته کېنه،
الله ته وجاړه، الله ته فریاد وکړه، وی رب کریمه د نن نه بعد به زه ستا په احکام او د پیغمبر په طریقه ژوند تیروم. یا الله زما نه څومره خطاګانې شوي هغه ټولې د دې غم په بدل کې ماته معاف کړي، او رب کریمه زما مسایل دي، زما مشکلات دي، تکلیفونه دي، او دا زما حل کا. الله ته داسې دعا کوه رب کریمه د تمامه دنیا تا پیدا کړي، رب کریمه خالق ذات دی، رب کریمه مالک ذات دی، رب کریمه د تمامو څیزونو له رزق ورکوونکی ذات هغه صرف دی. یا الله پاکه چې دغه رزق هم ته ورکې، پیدا کړي تا دي، مسایل هم ته راولې، تکلیف هم ته راولې، یا الله پاکه دا مسایل زمانه لرې کړي. دا دعا ده، بس دا د دعا چل دی ښه. او لږ داسې بس الله ته جړا کول او لږ سوچ او فکر الله ته برابرول، ژوند به الله ستاسو د سکون او د اطمینان کې ښه. نو چې کله او صرف یو پیره به سوره یاسین وایي، چې کله له کن فیکون ته ورسئ، په دغه ځای کې خپل مقصد او ضرورت الله ته پیش کا. انشاءالله امید در به ساتم 4 هفتو پورې به دا عمل جاری ساتئ. که زنانې کور کې کوي اوم هم کولی شي، که نارینې کوي اوم هم کولی شي. د دې نه علاوه مثال په طور که مریضې تکلیفونه دي درته، یا مثال په طور بیماری داسې سخته بیماری ده هم د هغې دپاره کولی شي. خو سوره کهف هم وایي د جمعې په ورځ او د شپې یا د ورځې به سوره یاسین دغه طریقې کوئ. انشاءالله چې الله جل شانه به ستاسو مسله حل کوي.